یو کوچنی کلی و او هلک ناصر د خپلې کورنۍ سره اوسېده. کور یې ډېر ساده و، خو زړه یې لوی و. هره ورځ به ښوونځي ته تلو. د اوږدې لارې خټو او ډنډونو سره مخامخ کېده، خو هغه هیڅکله خپل کتابونه له لاسه نه ورکول. ناصر پوهېده چې زده کړه د ژوند لویه خزانه ده، نو د سختیو په منځ کې هم هغه صبر او حوصله ساتله. یو ورځ د ښوونځي څخه کور ته روان و. باران تازه بند شوی و، لارې خټې وې. په لاره کې یو زور ونې ته پام ونه کړ. شاخه یې پرې ولګېده، خو ناصر له تپې کېدو ژغورل شو. هغه ژر ځان ودراوه او سوچ یې وکړ چې هر وخت باید له احتیاطه کار واخلي. کله چې کور ته ورسېد، مور یې ورته وویل: زویه، ژوند له ستونزو ډک دی، خو صبر او عاجزي سره هر ستونزه اسانه کیږي. ناصر په ځان کې ژمنه وکړه: زه به هیڅکله غوسه نه کوم، هر ستونزه به په حوصله او عاجزي سره زغمم. هغه پوه شو چې عاجزي یوازې د ښوونځي لپاره نه، بلکې د ټول ژوند لپاره مهم درس دی. د کلي خلک هم د ناصر مثال ولید. د هغه ضرورتیا، عاجزي او صبر یې ستایلي، او نورو ماشومانو ته هم د صبر سبق ورکړ. ناصر هره ورځ د ژوند د هرې ستونزې په وړاندې د صبر تمرین کوه. پوهېده چې عاجزي د زړه سکون راوړي او د ژوند هره خنده ماتولی شي. ورسته ناصر د خپل کورنیو او کلوالو سره مرسته کوله. د ټولو لپاره د امید او صبر یو نمونه وګرځید. هغه پوه شو چې حقیقي بریا د عاجزي، صبر او ښو اخلاقو په لرلو کې ده، نه یوازې د مال او تعلیم په لرلو کې. هر څوک چې د ناصر کیسه اورېده، د عاجزي او صبر درس یې زده کوه او خپل ژوند ته په هغې سترګې کتل. ناصر هم تل یادولو: هره ورځ هره ستونزه د یو نوي سبق فرصت دی، او عاجزي د زړه لویه خزانه ده چې هیڅکله زړېږي نه.